د خپل وطن د خپل والد لپاره آبادولو لپاره اخر کې تاسو ته یو خوږ عمل خیم اب خپل ژوندۍ کې راولي به دا هغه عمل یو برکت بدای چې ستا کور کې بیروزګاری بے برکتی غربت افلاس دا به الله پاک ختم کی. یو دویم برکت بدای چې قرضې دردونه بیماریاں پریشانیاں دا به الله پاک ختم کی. دریم برکت بدای چې زمونږ وطن کې کم بد حالات دي الله پاک بد دې په برکت باندې زمونږ د وطن نه دا بد حالات هم ختم کی. عمل وکوي ان شاء الله په زور وای کوي به ان شاء الله نور په زور وای کوي به ان شاء الله. دعا عملونه دي. یو عمل دا چې روزانه به سلسله تاسو ټول په ځان باندې لازم کوي چې وای با استغفر الله وای نور په زور وای استغفر الله نور په زور وای استغفر الله. یو بدا سلسله روزانه وای او یو دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 سنتونه دي بلاشه سنتونه دي مونږ ته د الله پاک په ټولو عمل کولو توفیق راکړي. خو 15 سنتونه بنن د دې اجتماع نه د مولانا ضیاء الرحمن صاحب د دې ختمونو نه مونږ خپل سینې سره ولګو نن به عمل کې راولو به ان شاء الله. اوس مولانا ضیاء الرحمن صاحب تاسو ته دعوت کړی دی اخر کې دیګونه دي روټۍ دي خوري به تاسو ماشاءالله داسې نارانی په زور خوري به ان شاء الله. الله پاک دې ته نصیب کړي نن به عمل شروع کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به روټۍ څنګه خوړه اول بتلو لاسونه به وینځل دا یو سنت یاد شو دا وظیفه ده یادوي. یو سنت چې روټۍ خوري لاسونه به وینځي لاسونه به داسې نه وینځي بعضې خلک دا ګوتې سرونه وینځي داس بس سرونه وینځي بیا دا ما سنت ادا کړو نه دې ځینهوالی دا کم چې هډوکې دی لاس والا دلته نوالی دې ځینهوالی ټول لاسونه به ښه مکمل وینځي دواړه صحیح شوه دا یو سنت یاد شو. څو سنت شول په زور وای څو شول دا یو. دویم دا چې کله روټۍ ته کینې نو بیا به شروع کې نو به وای بسم الله وعلى برکت الله که دا درته یاد نه نو به وای بسم الله الرحمن الرحیم څو شول په زور وای څو شول. بیا چې کله روټۍ شروع کې بیا به خپل مخې ته خورې دا نه چې بل مخې ته غټ آلو پروت یا غټه غوښه ته پې ورودانګې ځان ته راتې خوا داسې نه خپل مخې ته به خورې خپل مخې ته د بل مخې ته به نوړی نه اخلې دا څو سنت شول په زوره وایه څو شوله درې. څلورم دا چې کله وخورې بیا به د الله پاک شکر ادا کړي بیا به د الله پاک شکر ادا کړي الحمدلله به ووایه چې خدای پاک ستا شکر ستا احسان په دې سخت حالاتو کې په ما دې داسې مزېداره روټۍ وخوړه څو شول. بیا چې کله وخورې روټۍ بیا به بیا لاسونه ووینځې بیا به بیا لاسونه ووینځې دا څو شول په زوره وایه څو شول. دا 15 سنتونه ته په خپل زندګي کې روټۍ ټایم کې راوله علماء کرام لیکي الله پاک به ستا د کور نه غربت پریشانی دردونه غم فکر بیماریانې هر څه ختم کی کوي به عمل انشاءالله. او روټۍ د ورځې څو ټایمه خورئ جی ایو لاس اوچت کوئ 15 ټایمه دا هغې ناشنا سره 15 ټایمه که 3 ټایمه 3 ټایمه نو سهار چې خورې 15 سنتونه شول دا بیا ماښام غرمه چې خورې بیا 15 سنتونه شول ماښام چې خورې بیا 15 سنتونه شول څونه شول 15 څونه شول په زوره وایه څونه شول دا 15 سنتونه شول. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای په داسې دور کې په داسې حالاتو کې چې زما د سنت مخالفت کېږي زما دین کمزور وي او خلق د سنت نه تختی د پیغمبر د اطاعت نه تختی د پیغمبر د فرمان نه تختی په داسې دور کې یو سړی زما یو سنت ژوندی کې عمل کې راولي زندگی کې راولي په کور کې راولي بچو کې راولي خاندان کې راولي. پیغمبر فرمای دې سړی ته الله پاک په یو سنت حیات سره د یو سنت ژوندي کولو سره دته 100 شهیدانو ثواب ورکوي. څونه 100 شهیدانو ثواب. ته د ورځې دا 15 سنتونه زندگی کې راوله چې ماښام کېږي او تا روټۍ خوړلې او لاسونه ووینځې او کټ ته خیجې او سترګې پټې ستا په عملنامې کې به الله پاک د 1500 شهیدانو ثواب لیکلی انشاءالله. نو راولئ به عمل کې انشاءالله. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. الله پاک دې